نو مور یې د پیشمني را پاڅېدله، نو دا ماشوم هم ورپسې را پاڅېده چې بیبي څه کې مور دې بچی روژه نیسم. نو د ماشوم سوچ کړی دی چې د خوراک خواس هم څه نه میلاویږي، کور کې غربت دی، څه شته دی نه، نو راشه د دې نه ښه ده زه هم روژه ونیسم که نه. مور خو فرض به روژه ونیوله، ماشوم نفلي روژه د دې وجې نه ونیوله چې په کور کې د خوراک څه نشته. ماشوم روژه ونیوله، مور هم روژه ونیوله. سحر تیر شو، ماشوم ته لوږه ولګېدله، غرمه راله، ماښام شو، مازدیګر ټیم دی، ماشوم ته خپله مور وایي بچیا کور کې د خوراک ګورې څه شته نه، روژه به ماته و، زما خو کور کې به زه اوبه راوالم بچی، روژه به ماته کم. خو ته داسې وکړه سوال کولی نه شو، او نه سوال جایز او حلال دی، سوال حرام دی، سوال به نه کوو. خو داسې وکړه مسجد ته لاړ شه، او جومات کې به څوک خلک به راغلي، د کلي خلکو به روټۍ راوړي، روژه به ماتوي، روژه ماتې به کوي. نو بیا هم ګورئ بې تپوس او بې وینا په درستخان مه کښېنه. ګورئ ځکه د مور ادب ښیي بچي ته چې چا درستخان ته به بې تپوسه نه ورځي. مور ورته طریقه ښیي بچي یو سیټ ته ودرېږه، که دې خلکو ولیدې خو ځان سره کښېنولې، خو په مړخ په روټۍ وخورې روژه به ماته کړي، که نه نو ګورې چا نه ګورې سوال مه کوه. ماشوم لاړه، روژه ماتې ټیم دی، د چا ورته اړو خیال نه شو، نه د جومات د امام نه د کلي د خلکو چې چا روژه ماتې راوړی، بس ماشوم هلته یو سیټ ته ولاړ دی جاړي، د کسانو په پام کې م رانغی، روژه ماته شوه. خلک ورته یو کس ته تپوس وکړه بچیا جاړې ولې ستا خو سلګی وې دا څه چل دی؟ وی کاکا زما نن روژه وه، مور مې په ناره نیولې، ما هم په ناره نیولې وه، ما خو د دې وجې نه نیولې وه کور کې د خوراک څه نه و. مور راته وی چې لاړ شه مسجد کې به خلک روژه ماتوي، مولانا صاحب په روژه ماتوي، د کلي خلک به راغلي روژه ماتې به یې راوړي، روژه به ماتوي، ته به ورسره روژه ماته کړي، لږ به موړ شي بچیه زه خو به په اوبو روژه ماته کم، ته خو به کم سے کم خوراک وکړې که نه. وی زه رالم خو چا راته ونه کتل، د چا راته پام نه شو، چا راته ست ونه کړ، بس هغه ټیم هم دغسې تیر شو. ماشوم یې راوسته مولانا صاحب له، مولانا صاحب ځان ته رالنډ که بچي مونږ ډېر زیات مجرمان یو، مونږ دومره مجرمان یو چې مونږ له پکار دا وه چې ما نن د ګاونډ تپوس کړی وي، د دې کلي خلکو د ګاونډ تپوس کړی وي چې په دې ګاونډ کې غریبانان څوک دي. په الله قسم، په الله قسم بعضې خلک ایښېدلې روجي خوري، دا د قرآن قسم خورم، او دا نه د خلکو د نه وایم په دې کلي خلک هم ګوری شته، په دې کلي کې داسې خلک شته چې ایښېدلې روجي خوري هم په قرضو راوړي. ماشوم ته وایي بچیا ګورې مور ته شکوه ونه کړي، او مور ته خیر دی، خو ګورې د قیامت په ورځ رب ته شکوه ونه کړي، رب ته شکوه ونه کړي، الله ته ګورې دا شکایت ونه کړي. په الله قسم زمونږ منځونه، زمونږ روژې، تراویح، ذکرونه، تلاوتونه یوم د قبولیت ګورې د قیامت په ورځ ستا د شکایت مخې ته بیا ګورې هېڅ مونږ له کار نه راکوي. محترمو عرض مې دا کو په خپل ګاونډ کې د رمضان مبارک میاشت ده، د ډېرو خلکو کارونه روزګارونه نشته، د ډېرو خلکو دیاړۍ مزدورۍ نشته، لږ د خپلو ګاونډیانو د روژه ماتي تپوس وکړو، کم سے کم سالن پخو یو شوروا پکې یو سمسې سیوا کور والته ووایه بیبي مورې لورې لږ سالن کې لږ شوروا سیوا کا، اوبه پکې ور واچوه، او دغه یو سمسې شوروا د ګاونډیانو که راولېږه، یو نوړی روټۍ زواله ګاونډیانو که راولېږه، یو دوه کجورې ورولېږه، ماشومان به وګري، کیدی شي د هغوی وس نه کېږي د کجورو د راوړلو، د هغوی وس نه کېږي د اچار د راوړلو، د هغوی وس نه کېږي د پکوړو د پخولو. په الله قسم هغوی له لېږل پکار دي، او دا زمونږ د به حیثیت مسلمان نه به حیثیت انسان په مونږ دا لازم دي د خپل غریبانانو ګاونډانو خیال وساتو، د هغوی ضرورتونه پوره کړو،
په الله قسم ګوره دې بران تپوس کیږي د مونځ تپوس کیږي را سره به د ګاونډي تپوس خامخا کیږي که د مونږ نه د تراویحو تپوس کیږي د ګاونډي تپوس په کیږي که د مونږ نه د روژې د نیولو تپوس کیږي نیولې دی که نه نیولې د ګاونډي د دې حق به هم رانه تپوس کیږي په الله قسم د دې خیال وساتو.